اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پر رمضان کی روزدار بخنه کی ټول دا خبردار پر رمضان کې د روزدار بخنه کیږي او بد نصیب دی هغه کس چې پر رمضان کې هم د بخنه نه محروم پاتې شي. نو دا د بخنه میاشت ده او د مغفرت میاشت ده. الله تعالی طرف ته متوجي شو، الله تعالی رضا کو په خپل عمل سره، په اخلاص سره، په رجوع سره، په تلاوت سره، په مال لګولو سره او دا رنګ څومره اعمال چې موږ ته شریعت ویلي دي د هغې په کولو سره د څومره کارونو نه او د کومو خبرو د ګناهونو نه موږ منع کړي وو د هغې په پرېښودو سره چې موږ څوک وو د الله تعالی نزدېکت حاصل کړو، الله تعالی رضا کړو. او یو بله خبره چې په رمضان کې په خاص طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وردا د یو بل سره د غمخوارۍ کولو ده، د یو بل د خیر خبر تپوس پوښتنې ده، د یو بل ته د روژه ماتې د ورکولو ده. له دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله ته د رمضان چې کله فرض شو نو په روژهدارو باندې په خپلو بندګانو مسلمانانو باندې الله تعالی صدقې فطر کېښودو. سرسایه چې ورته وایي چې کوم کس صاحب نصاب دی د سرسایې نصاب هم هغه دی چې کوم د زکات نصاب دی چې یو کس د 1,76,000 روپو مالک و څنګه چې دی زکات ورکوي دغه رنګې به دی څه کوي دی به سرسایه ورکوي. سرسایه به څومره ورکوي زمونږ د صحابه چې څومره علما دي د هغې متفقه فیصله د سکر 170 روپۍ چې کوم دی نو دا د غنمو ریټ دی، 170 روپۍ دا د غنمو ریټ دی، 480 روپۍ دا د اوربشو ریټ دی، 1600 روپۍ دا د کجورو دی او 1600 روپۍ دا د مسکو دی. هر سړی د خپل ځان ته وګوري چې ستا د غنمو وس دی او که ستا د مسکو د کجورو وس دی، د خپل وس مطابق صدقې فطر ورکول دي. د صدقې فطر حکمت دا دی چې رسول الله فرمایي د ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې په رمضان کې د انسان نه د مطلب فضولي کړي وي، لایعنی کړي وي، په روژو کې کمی کوتاهۍ د روژې په برکاتو باندې اثرات پرېوتي وي، د دې صدقې فطر په وجه باندې الله تعالی هغه څه کړي هغه ختم کړي. دویم نمبر حکمت دا دی چې رمضان تیر شي اختر راشي، د اختر د خوشحالو ورځ ده او دغه رنګې چې دی نو په دغه ورځ باندې مسلمانان خپل عید او اختر مناوي. نو هغه بندګان چې هغه بېوسه وي، وس او طاقت یې نه وي، نو په مالدارانو باندې شریعت دا کېښودل چې ته به خپل د سر صدقه صدقې فطر دا به راواخلې او د خپلو بچو دا به دې غریب ته ورکړي چې دی تا سره په دې خوشحالو کې شریک شي. کله به یې ورکوو د رمضان چې څنګه شروع شو، چې څنګه رمضان شروع شو نو خپل صدقې فطر غریب ته حواله کول پکار دي. بعضې ټیم داسې وشي صدقې فطر لیټ شي نو د اختر په شپه باندې بل یې ورکوي نو د اختر په شپه ورسره هغه څه کوي بیا اوس نه پکار دي د اوس نه خپل ځان نه حساب د مالدارو بچو صدقې فطر دا په پلار نشته، د نابالغه بچو صدقې فطر دا په پلار باندې ده. دغه رنګې ښځه مالداره ده هغه خپل صدقې فطر په خپله ورکوي، که نه پیسې ورسره خاوند ذمه دار دی هغه به ورله ورکوي. کم ماشوم د اختر د سحر د لمونځ نه مخکې پیدا شو نو د دغه ماشوم صدقې فطر هم په پلار واجب ده دا به ورکوي. نو کوشش وکړو د اوس نه اخر دی لږ د بعضې ټیم داسې پکې یو غلطي مونږ کوو ټوټل صدقې فطر به 1000 روپۍ جوړېږي، 200 به جوړېږي، 1500 به جوړېږي. نو موږ راولګو 200 یو له ورکو، 300 بل له ورکو او یو 15 کسان پکې وګورو او په زکات کې هم دا ترتیب کوو او خدای دې معافي وکړي. بعضې ټیم دا زکات خلک ورکوي خو دې ته نه ګوري ثواب، د زکات ورکوي خو د دې دپاره یې ورکوي چې دا بنده به ما ته سبا له ټیټ پاس کېږي، دی به ما ته زه به ورته د کار ووایم ما باندې به سلامونه کوي او زه به دې کلي کې زما په عزت دی او ما ته به خان کاکا ویل نه ته زکات چې یو کس ته ورکوي نو په 1500 روپۍ کېږي دا ټولې پیسې راواله مثال 2,000 دي 3,000 دي یو کس دی ورکړه چې کم از کم د بچو کپړې خو والي که نه ځان له پې وړو تر وړه خو رالي
نو په 200 او 300 چاته مو ورکوي یو کس ته ورکه ستا غاړه خلاصه شوه ضروري نه ده چې ستا مثال 1000-2000 روپۍ دي او ته به 15 کسه خامخا به ګورې نه یو کس ته راواخله ما مخکې ویلي دي چې ستا د خیرات نږدې چې کم دی چې شریعت دا ته ویلي دي چې ته د خپل صدقه فطر خپل زکات خپل صدقات لومبې فرشته کې ورکا فرشته کې پایدې سي دي 2 پایدې دي یو بستا زکات وشي ستا بسوشي زکات باندې ادا شي دویم نمبر ستا وسیله رحمی او فالي باقي باندې بستا یو قسم د ستا رشتہ دار دی او دا غي سره تعلق جوړول ضروري دی نو سره رحمی دې مو پالله او خپل زکات دې هم ادا شو نو کوشش ته دیو کو د اختر د موز نمخ کې خپل صدقه فطر غریب ته حواله کو ابي مخ کې ویلو چاته به ورکو چې کوم کس د زکات مستحق نه دی هغه ته به صدقه فطر ورکو یو کس د 1,76,000 روپو مالک نه دی نو سر دومره تجارتي سامان شته دا غریب د شریعت ته غریب ویلي دي که زکات وی هم به ته ورکو که صدقه فطر دا به هم ته ورکو نو کوشش وکړو د بخښنې او د مغفرت میاشت ده خپل روزي هم ځان نه صفا کو ګناهونه پرېږدو تلاوت پکې هم کو او دا رنګ چې د تراویح پکې هم کو مخکې هم ویلو لارانو ته هم ویلو خدای ته وګورئ دې بچو ته پیسې مه ورکوئ ولې هغه بچي کې ډالې به کوي او دا رنګ پټاخې به اخلي او خلک به تنګي نو ګورئ ته به وایي زما بچی به خوشحاله شي خو په دې مسجد کې یاد ساتئ دا مشران او دا خلک صرف دې مسجد کې نه هر ځای کې خیرې تاسو ته کوي نو موږ په دې باندې چې موږ وایو خپل بچي خوشحاله او خپل آخرت ځان نه سکو هغه د ګناهونو ډکو نو یاد ساتئ خپل مالونه محفوظ کړئ صحیح ځای کې استعمال کړئ خلکو ته تکلیف مه ورسوئ خلک په تکلیف کې مه اچوئ دا یاد ساتئ موږ چې په دې باندې عمل کوو نو خوشاله به یو موږ ته پریشانۍ د دې د وجې راشي